أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم بئس المصير. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، نن مجھے سورہ انفال آیت نمبر 13، 14، 15 اور 16 مطالعہ کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چونکہ دے جنگ بدر وی واقعی ذکر دا، خو پرون درس کے اختتام کے دے فرشتو ذکر بیا د کفارو باندې د چوٹ لګونې ذکر شوی او هغې سره کفارو ته چې کوم شکست ملاو یا هغوی ته زبردست نقصان چې کوم ملاو، اوس د هغې تذکره ده. فرمایي چې ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله، دا دی وجې نه دوی ته دا سزا ملاو شاولی چې کفارو 70 کسانو، 70 کې هم غټ غټ سرداران چې وو هغه ټول قتل کړلی شو، جهنم واصل شو. ذالک بانهم، دا دی وجې نه، او 70 کسان چې وو د هغې کې دی یو زبردست شکست تمام عرب کې دی کومه هوا چې وه د دوی چې کوم یو شان و هغه سخت نقصان شو او دا پیله سیړی و، بس دا نه بعد بیا مسلسل دو شکست باندې شکست وخوړلو. ذالک بانهم، الله چې دا دی وجې نه و شاقوا الله ورسوله چې دی د الله او د رسول مقابله کړې وه، د الله او د ویلې چې د رسول مقابله چې وه هغه د الله مقابله وه، دی د الله او د رسول مقابله کوله. ومن یشاقق الله ورسوله، پس یاد وساتئ چې څوک هم د الله او د رسول مقابله کوي، فإن الله شدید العقاب، پس د هغه په حق کې الله تعالی بیا ډېر سخت گیر ده، سخته معامله کوي. جنگ الله او رسول سره کله چې کفار د مکې نه راوتلو که نه، نو دوی هم د مکې پردې نیولي وې او دی د مکې د خانه کعبې باب کې دی ته دا پته وه چې دا د الله کور ده. دی د الله کور منلو او د الله کور پرده یې نیولي وه په ده بنیاد چې الله ته یې خبره کوله، خو ورسره یې دام یلي وه چې اوس به پته ولګي چې څوک حق باندې د هغه به جیت شي، چې څوک ناحق ته هغه به شکست خوري. دا خبره دی کړې وه او مخکې رسېدي دې تذکره. نو مقصد مو دا ده چې دی داسې نه کولو چې دی الله سره جنگ کولو، یعنی دی خو د الله د کور پرده یې نیولي وه چې مصطفی ته راکړي دعاګانې غوښتلې، یعنی یو بل طرف ته که سوچ وکړو گویا کې دی الله منلو، خو چونکې د رسول په مقابله کې راوتن، د رسول د دعوت انکار کون، د رسول د دعوت وسرون، د رسول د دعوت او د هغه پیغام او د هغه نصیحتونو د هغه احکامات چونکې هغه د الله طرف نه وي، د هغو نه منن یا هغې نه خلاف چلیدن، دا هم د یو جنگ صورت حال لا. موږ که خپل زندگی ته وګورو نو موږ هم الله مو دې معاف کی، خو بظاهر موږ ټول، زه اکثر و بیشتر دا خبره کوم او انتهایی معذرت سره چې موږ ډېر څومره پرهیزګار شو، خو موږ ټول سود خوره یو، ځکه چې د یو سودي نظام کې موږ شامل یو.
هغې کې د موږ رای شامله ده، هغې کې د موږ ووټ شامل ده، هغې کې د موږ باغ دور شامل ده، هغې کې د موږ د جیب نه ټیکسونه چې هغه شامل دي. موږ باقاعده هغه انجن ته پټرول شو په د صورت چې جیبونو نه ټیکسونه ورکوو. هغه نظام حرکت دپاره، نظام چلونې دپاره لګیا یو. موږ هغې دپاره جدوجهد کوو، ټوله ورځ مزدوري کوو، بیا مغه سودي نظام ته خپل ټیکسونه ورکوو مختلف شکل باندې. اوس دا یو ستر بحث ده چې موږ هغې نه څنګه ووځو. خو لیکن دا ده چې آیا احساس هم شته که نه شته. نو لحاظه دا هم یو جنگ ده. الله دې موږ دغه جنگ میدان نه راوباسي. موږ توبهګار یو، موږ الله سره جنگ نه کوو. خو هغوی هم مخامخ جنگ نه کولو الله سره، خو د رسول په مقابلې کې چې رتلو ویلې رتلو. رسول سره د هغې بله دشمني نه وه. رسول سره د هغې دشمني دا وه چې د دعوت ته پرېږده. دا کار چې تم کوې که نه، د دین غلبه او دین نظام، دا پرېږده. بس ټیک ته الله الله کوه. موږ به د سره کله کله کوو که نه. دا خبرې هغوی کړي وې، دا ورسره وې. څو ځلې نبي صلی الله علیه وسلم سره ملاقاتونه وکړو چې هرته داسې واقع چې ته د نظام خبرې پرېږده، موږ به خپل کار کوو، ته خپل کار کوه. خو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې نه، دا ځمکه د الله ده، دا ارض لله، الحکم لله، الملک لله. نو دا د ځمکه د الله ده، د ده باندې بدشی دی الله ده، د حکم به د هغه چلی شي. دا یې ته هغوی تیار نه و. دې وجې نه رسول سره د هغوی دشمني وه. ورنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغوی باندې ګران و. دا موږ ټولو ته پته ده. نو لحاظه الله فرمایي چې دا سزا دوی ته ځکه جنگ بدر کې میلاو شه چې دوی الله او د رسول سره مقابله کوله. ومن یشاقق الله ورسوله، دا یعنی ډېر دی خوف والا آیات ته دی کې موږ ټول الله مو دې معاف کړي چې څوک هم چې د الله او د رسول سره جنگ کوي، ځکه چې سود بری کې یلی دي که نه، الله صفا یلی چې دا ما سره جنگ ده او د ما ټول نظام سود باندې ده او زه د هغه نظام حصه یم. لہذا څوک چې د الله او رسول سره مقابله کوي فإن الله نو به د هغه واوري. دا خبرې باندې د ځان پوه کړي چې الله هغه سره به معاملې کې ډېر سخت ده. الله دې موږ معاف کړي. ذالکم، بیا یایي چې دا چې کومه تاسو ته میلاو شه او اوسه پورې، یعنی د زره سه چې موږ غور وکړو د میدان بدر وی و حرکت باندې الله تعالی تبصره وکوي شیلو. دراصل دا دې پر شي چې کم انفال چې تاسو ته میلاو شو، مال غنیمت چې میلاو شو، د دې ورکونې والا خو زون دا خو تاسو ته ما یو عطیه درکا، یعنی د الله طرف نه تاسو ته یو عطیه میلاو شلله. نو چا چې عطیه درکړي دا او تاسو په هغې باندې هغه کوئ، نو د هغه اختیار دی چې هغه به اوس درته فیصله کوي چې دا به څنګه استعمالوي. بیا هغې دپاره قانون راځي مخکې. لہذا الله تعالی دې دپاره ښایي چې د تاسو ذهن کې دا رانه شي چې دا فتح تاسو کړې ده. هر قدم باندې د الله مدد و، هر قدم باندې د الله تاسو سره مدد و، هر صورت باندې د الله تاسو سره مدد و. مختلف واقعات بیان کو، تمام شی ټول د میدان جنگ تمام هغه معاملات چې هغه باندې و الله تعالی تبصره وکړه. دراصل دی کې دا شی نی چې دا د الله مدد و تاسو سره. لہذا اوس एकदम کفارو طرف ته رځي چې دا دی وجې نه تاسو ته وشو. ذالکم، دا دی وجې نه فذوقوه، د کومه سزا چې تاسو ته میلاو شه، د کومه سزا چې تاسو ته میلاو شه، فذوقو، بس د دغې سزا مزه او تاسو کوئ. وان للکافرین عذاب النار، ویلي چې حقیقت دا ده چې منکرین حق چې وي که نه، چې د الله د دین نه انکار کوي. څوک هم په څه بابت کې کوي؟ یو خو کل انکار ده، هغه خو کافر ده. خو یو دا ده چې کفرانه رویه ده چې نیمې منې نیمې نه منې، ځنو ځایونو باندې عمل ده، ځنو ځایونو باندې عمل نشته. نو لہذا دا د غومره کافر ده. نو فرمایي وان للکافرین، چې څوک د حق انکار کوي، عذاب النار، نو هغه دپاره د جهنم سزا ده. الله دې موږ وساتي. یا ایها الذین آمنوا، یو بنیادي حکم مخکې رسي، یو اصلاح رسي، یو بنیادي قانون رسي. هغه څه ده؟ فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا، ای خلکو چې ایمان مو راوړی ده، لقیتم الذین کفروا زحفا، کله چې د لشکر په صورت باندې د تاسو مقابله وي دشمن سره، دشمن سره مو مقابله. دشمن څوک ده؟ دشمن د دین دشمن چې دغه دشمن ده، یعنی کفر چې ده، یا د کفر کوم غده چې دغه د اسلام ته مسلمانانو ته میدان جنگ کې رسي، مخامخ مخې ته رسي، نو هغه غوم بری کې. کله اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، کله چې د تاسو کفر سره
د لشکر په صورت باندې د فوج په صورت باندې تاسو مقابله وي ورسره فلا تولوهم هم الادبار بیا یاد وساتئ بیا د مقابلې نه مخ وانه ډوئ مخ اړون مطلب دا ده چې منډه ونه کوي میدان ورته پرېږدئ ما بیا به جنګ کوي ورسره جنګ به کوي ومن یولیهم یومئذ دبره بیا الله فرمایي چې دغې ورځې د جنګ مقابلې په ورځې باندې که چا مخ واړولو اوس د هغې شی که چا مخ واړولو چې څوک چا مخ واړولو الا متحرفا لقتال البته یو دوی خبرې دي یوه دا ده چې که چیرې دا تاسو جنګي چال وي یعنی جنگ چال د پاره کوي تاسو او متحیزا الی فئه یا داسې وي چې تاسو بل فوج بل حساب یې هغې سره ملونې د پاره سټ ته رسئ چې هغه فوج ځان سره کوي هغه فوج سره موږ نو یکبارګي باندې به بیا حمله کوو نو دا دوه صورتونه چې ته نه وبسې لکه دې باره کې خو ډېر واقعات دي او د خالد بن ولید یوه واقعه رسي چې د شام په سرحدونو باندې یو جنګ و بیا هغه جنګ کې هغه خو ډېر واقعات رسي خو هسې یوه خبره ذهن ته یوه جنګ معاملې کې هغه داسې کار کړی و چې هغه ولیدلو چې را د شام طرف نه هغه طرف نه چې کوم فوج راغلی هغه ډېر کثیر تعداد کې و او د سره فوجیان د سره چې کوم مجاهدین و هغه ډېر کم و لہذا د څه وکړو چې د یو داسې ځای کې منتخب کړو دښمن دا ځای ته راغلو چې د یوه طرف ته هم لکه داسې غرونو غوندې سلسله وه یوه طرف ته هم یو ګروپ کېنولو او بل طرف ته یو ګروپ کېنولو او یو ګروپ چې دا هغه ته دا هدایت وکړو چې ته ورسره جنګ کوه په منځ کې خو چې کله جنګ کوي د جنګ په دوران کې آهسته آهسته قدمونه ورستو خلی لکه دی به دا پوهېږي چې اوس مو خستې دي سټ ته روان دي نه دی به در پسې رسي نو همدغسې چالې وکړو داسې دښمن دا ویلو چې دا خو موږ فتح خلو بس ورپسې روانو دښمن ښه مزېدار چې هغه یې منځ ته راوستلو نو هغه ټایم کې یکبارګي باندې دا یې ګیرې کې واخیستلو ټولې ته یې تېغ کړو نو دغسې دغه طرف ته اشاره ده چې که د جنګي چال دپاره وي سټ ته رسې او متحیزا الی یا داوی چې ته بل فوج بل حصې سره ملویږي فقط باء بغضب من الله که دا دوی خبرې نه وي نو به یاد وساته چې دا به ځان پوه کړي چې دا د الله په عذا کې ګرفتار ده د الله غضب کې به ډېر زر ګرفتار شي ومأواه جهنم و د ټکانه جهنم ده نبی محترم صلی الله علیه وسلم ګناه کبیره د ګناهونو درې یو شیونه شیلي یو شرک ته چې څوک شرک کوي یو د مور پلار نافرماني ده یعنی دې سره نبی صلی الله علیه وسلم چې که نورې نیکۍ کوي هېڅ د هغې ضرورت نشته یې نیکۍ هېڅ وزن نشته ده یو شرک وي او ته ورسره نیکۍ کوي شرک هم کوي او نیکۍ کوي بل طرف د مور پلار نافرماني کوي بیا نیکۍ کوي او دریم دا ده کفر مقابلې کې میدان نه منډه کول میدان نه څټ کول دا چې د دې سره که ته څومره نیکۍ کوي د دې هېڅ نشته داسې یو بل ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي یو اته انک شیونه شیلي دي په هغې کې یو شی دا ده چې دا سختترین د آخرت نقصان ده هغې کې دا ده هغې کې دا ده چې د میدان جنګ نه ته مخ واړئ دا پکې هم موجود ده لہذا الله فرمایي غضب من الله هغه به د الله په غضب کې ګرفتار شي ومأواه جهنم او د هغه ټکانه چې د هغه جهنم ده وبئس المصیر او هغه ډېره بده ټکانه ده الله دې موږ وساتي الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم د کفر په مقابله کې اسلام ته غلبه ورکړي هر میدان کې هر ځای کې هر مقام کې هر علاقې کې رب کریم ته د مجاهدینو د دین د قیام دپاره غلبې دپاره څوک مصروفي جدوجهد دي هغوی ته کومې بیر کې د هغوی مدد ته کې موږ ته د هغوی ملګرتیا کوونې توفیق راکړي رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بېروزګارو ته روزګار ورکړي ټولو ته روزګار کې برکت واچوي رب کریم څوک بې اولاد اولاد ورکړي چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي رب کریم چا نور حاجتونه یې پوره کړي چا باندې قرضونه اعلان رب کریم د موږ څومره عزیزان رشته داران مور پلار د دنیا نه رخصت دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي قبرونه د خپل نور نه منور کړي رب کریم قبرونه د خپل د جنت د بغیچو نه بغیچا وګرځي مرګ پورې موږ ته اطاعت نصیب کړي مرګ وختي موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي د قبر د عذاب نه حساب کتاب سختیو نه د آخرت تکلیفاتو نه ورته خپله پناه نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه موږ ته اوبه نصیب کړي رب کریم جهنم نه مو وساتي پل صراط په لرې
موږ ته موږ مور پلار ته خویندې رونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته آل اولاد ټولو مسلمانانو ته خپل روشنی نصیب کړي. اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الأمی علی بارک وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.